الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې د سورة فاتحه باره کې چې حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو جابر رضی الله عنه یو روایت پیش کړي چې دا د منفرد د پاره دی، یو سړی د امام د پسې نه وي ځان له ولاړي هغه به فاتحه وایي، بغیر فاتحې نه مونځ نه کېږي، او چې کله امام پسې وي نو بیا فاتحه ویل نشته. دا خبره ګوره حدیثو کې راځي، دغه حدیث د عباده ابن صامت چې دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خپل دا حدیث عام دی، من شامل امام او مقتدی ته دی، او صلات شامل دی ځان له مستهم د جماعت مستهم، جهري او سری ټولو ته شامل دی. د دې وجه نه امام بخاري په خپل صحیح کې په دغه باب وروړي، باب وجوب قراءة خلف الامام في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، چې ټولو منځونو کې فاتحه ویل جهري سری ځان له امام پسې فرض ده. د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ظاهرا معلومه ده. د حدیث راوی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل د دې حدیث نه عمدغه فهم کوي. لکه ابو داود کې روایت راځي، نافع وایي چې عباده ابن صامت د سهار د مانځه نه لږ وروسته شو، نو ابو نعیم خلکو ته مونځ وکړو، او عباده ابن صامت راغی، زم ورسره منافع وایي مونږ ابو نعیم پسې ودرېدو مونځ هم کوو، او ابو نعیم هغه جهر بالقرات کو، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. نو عباده ابن صامت شروع شو چې هغه سورة فاتحه لوستله امام پسې د سهار په مانځه کې. نو کله چې راوګرځېدو نافع وایي چې ما عباده ابن صامت رضی الله عنه ته وی سمعتك تقرأ بأم القرآن وابو نعیم يجهر، تا نه ما واورېده چې تا سورة فاتحه لوستله او ابو نعیم جهر کولو. نو قال اجل، عباده ابن صامت ورته چې نعم، او صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مونځ کوو چې په هغې کې جهر بالقراءت کې دی، هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن، تاسو منو له هیڅ یو څیز د قرآن نه کله چې زه جهر کوم مگر ام القرآن سورة فاتحه ضرور وایه. دا حدیث ابو داود کې دی او دا حدیث نورو کتابونو کې دی په سند صحیح سره. نو لہذا جهري منځونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة فاتحه امام پسې امر کړی چې تاسو فاتحه خامخا وایه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د جابر رضی الله عنه په خبره باندې داغه تخصیص نه کیږي، ځکه دا د جابر رضی الله عنه خبره خو موقوف روایت دی، داغه خپل قول دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خو نه دی کنه، داغه اجتهاد دی. نو جابر رضی الله عنه په خبره باندې د پیغمبر علیه السلام د خبره تخصیص درست نه دی. دویم دا دی چې د جابر رضی الله عنه نه هم امام پسې فاتحه لوستل راغلی دي، ثابت دي، ابن ماجه کې راغلی دي اول جلد کې، او دارنګه بوصیری په مصباح الزجاجه فی زوائد ابن ماجه کې راوړي دي، او سند بالکل صحیح سند دی موقوفا د جابر سره. دارنګه البانی سے بمبوی جنوال غلیل کې چې د دې سند صحیح دی. جابر رضی الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة. مونږ به ماسپهین مازدیګر منځونو کې امام پسې په اولانو دو رکعتونو کې سورة فاتحه هم لوسته او ورپسې سورت هم لوستو، وفي الاخرين بفاتحة الكتاب، او په اخرانو رکعتونو کې به صرف سورة فاتحه لوستله. لہذا احادیث چې څومره دي په دې باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرفوع احادیث هغه کې داري چې بغیر د سورة فاتحه نه مونځ نه کیږي. مونږ دا د مقلدینو د چیلنج سره وایو چې تاسو په ذخیره د حدیثو کې یو صحیح حدیث مرفوع دا سه وخایه
چې د الله نبی ویلي چې امام پسې سورت فاتحه ملولې یا داسې حدیث وښایې چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې چا فاتحه نه ویله د هغه مونځ کېږي. د قرات والا روایت یا ضعیف او واهیات کمزوري روایت نه، صحیح روایت مرفوع چې هغې کې د فاتحې ذکري او دا تر قیامت پورې دی نشي ښودی. او مونږ ورته ښایو مرفوع احادیث چې د الله نبی فرمایلی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب. او امام بحقی کتاب القرات کې وی چې خلف الامام امام پسې چا سورت فاتحه نه لوستا نو د هغه مونځ نه کېږي. لہذا دا حدیث ډېر د یرې حدیث دی هغه چا دپاره چې هغې امام پسې فاتحه نه وي دې حدیث سره به څه کوي چې سبا ته الله پاک د قیامت په ورځ تپوس وکړي چې د الله نبي خو تاسو ته ویلي چې بغیر د فاتحې نه مونځ نه کېږي نو تاسو ولې فاتحه نه لوسته. نو لہذا دا خبره ډېره مهمه خبره ده او دې کې غور او فکر پکار دی او سورت فاتحه ضرور امام پسې لوستل پکار دي.